أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. سورة البقرة آیت نمبر 139 رکوع نمبر 16. قلت ورتوه پیغمبر علیہ السلام اتحاجوننا آیت سمو سر جگڑ کوي فی الله دا الله په نسبت وهو ربنا لان کی اغز مونږ رب دی وربکم او ساسو رب دی ولنا اعمالنا مونږ لرا زمون عمل دی ولکم تاسو لرا اعمالکم ساسو اعمال دی ونحن له مخلصون من غلرا فإخلاص عبادت کون کیو. ام تقولون یا وایتاسو ان ابراهیم چی بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد داغوی کانو هودا و یهودیان او نصارا یا نصارا. قلت ورتوایا أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم آياتاسو خپوهیږي أم الله یا الله خپوهیږي. ومن أظلم وسو كل ظالم دی ممن ده غچانا کتما چې پټکړو شهادتن گواہی عنده چې دا غسر ده من الله دا الله د طرفنا وما الله وندي الله بغافل غافل عما ده غسنا تعملون چې کوي تاسو. تلك امتنا غیا وړلوا قد خلت په تحقیق سره تیر شوی لها اغویل را ما کسبت دا غوی عمل دی ولکم او تاسو لرا ما کسبتم تاسو عمل دی ولا تسالون او تاسو نه پوښتنه نه کیږي عما ده غسا کانوا يعملون چې وی کولا. د يهوديانو د دوه قسمه خبري بکولې او بار بار چې دینو په ماقبل درسونو کې چې دی راغی مونږه تذکرہ کړی هم ده. یو خو دوی دغه خبره کول کړي چې د جنت چې هغه مونږه مستحق یو. دې ته چې دینو يهوديانو بزانه داو کول چې جنت ته چې مونږه زو او عیسایانو بزانه چې داو کول چې مونږه زو. مطلب دا دی چې يهوديانو با د الله ربوبیت چې هغه خپل ځان سره خاص کول چې بس دا زمونږ رب دی او نور چا رب نه دی مونږ به چې جنت ته وځو. او دغه شانتي عیسایانو او یا یو بل خبره به داوم کوله لکه مخکې تیر شو چې الله رب ذوالجلال تقریبا 3,000 انبیاء علیهم السلام چې دینو دا په بنو اسحاق کې را لېږلي او اخیری پیغمبر چې دینو دا حضرت یعنی بنو اسماعیل کې نه حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې پیغمبر علیہ السلام را لې نو دوی به چې دینو بیا یعنی دا نشو برداشت کول او دی باندې کې جګړه کول چې ولې الله رب الجلال چې دی د اخیری پیغمبر چې دی ولې په بنو اسماعیل کې راولې غرو په بنو اسحاق کې ولې نه را لې غرو نو دوی به چې دینو نو دا خو لکه دا رب خو چې دینو دا خو یوازې تاسو خو نه دی یعنی که يهوديان دي او که نصارا دي دا یوازې رب خو چې دي نو اے يهوديان تاسو نه دي یا اے نصارا او تاسو رب نه دي چې تاسو زنګ سره د الله په باره کې چې دي جګړه کوي چې دي الله ولي چې دي نو د اخیری پیغمبر په بنو اسماعیل کراولې کړو څنګه چې تاسو رب دي د شانتي زمونږ رب دي تر اوسه پوری چې دي نو تاسو په خاندان کې چې دي انبياء علیهم السلام الله را لګلي نو کله اخیری پیغمبر زمون په خاندان کې بنو اسماعیل کې را لې نو پدې کې چې دینو د جګړې او دغه خبره سره پدې کې د بغض او د حسد او د دشمنۍ خبره سره تر اوسه پوری تاسو په دغه کې چې انبیاء علیهم السلام راتله پاغي باندې ایمان وو وس اخیری پیغمبر راغلی پدې باندې تاسو چې ایمان راوړل نو دغه باره کې الله فرمایي قل اے پیغمبر تو وایا اتحاجون آیات سمون سره جګړه کوي فی الله د الله په نسبت یعنی د الله په باره کې چې الله ولې چې دینو دا اخیری پیغمبر په بنو اسماعیل کې راولې وهو ربنا وربكم الان کې زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی نو دغه رب چې تاسو هم نه نو تاسو کې چې د انبیاء علیهم السلام راولېګل تاسو په خاندان یې بنو اسحاق کې
او زمونږ هم رب دین لهذا په بنو اسماعیل کې آخري پیغمبر چې دا غراولې ولنا اعمالنا ها تاسو کا جګړه کو اسی کوي باقی زمونږ لپاره زمونږ عمل دی تاسو لپاره تاسو عمل دی زمونږ به د زمونږ عمل ته پوس کیږي تاسو نه بچی د تاسو د عملونو ته پوس کیږي لہذا د جګړې هیڅ ضرورت نه ایمان راوړی نو ایمان راوړی کنه راوړی نو تاسو عمل پوښو الله پوښ ولنا اعمالنا زمونږ لپاره زمونږ عمل دی ولکم اعمالکم او تاسو لپاره تاسو عمل دی ونحن له مخلصون ها فرق څه دی تاسو ما عمل دی او زمونږ مو عمل دی خو موږ تاسو په شان چې مشرکین نه یو تاسو کو چې د ملت ابراهیمی دعوه کوي چې موږ په ملت د ابراهیمی خو لیکن عمل چې دین هغه د ملت د ابراهیمی نه دی ابراهیم علی السلام د ملت مطابق نه دی د ابراهیم علی السلام د دین مطابق نه دی ابراهیم علی السلام څنګه په خپل باندې چې هغه حنیف او د یو خدای منونکی او شرک نه او تاسو کو چې يهوديان وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله يهوديان چې د الله زوی عزير عليه السلام ګرځولې او نصارى چې نو هغه عيسى عليه السلام د الله زوی ګرځولې دا قسم شرک خو چې نو ابراهيم عليه السلام نه کړی مونږه تاسو خپل عمل تاسو عمل در شرک نه چې هغه ډک دی تاسو چې کم تورات دی هغه تاسو مسخ کړی دی نصارى چې هغه خپل انجیل چې هغه مسخ کړی دی ختم کړی دی او مونږ خالص د یو الله عبادت کو په ملت د ابراهیمی ونحن له مخلصون او مونږ هغه لپاره په اخلاص سره عبادت کو یعنی د الله سره چې بل څوک شریک نه ټیراو ام تقولون يا ويتاسو ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى نو دی به چې مونږ په ملت د ابراهیمی نو يهوديانو به چې ابراهيم اسماعيل اسحاق او يعقوب او داغه اولاد چې نو دا سودا يهوديانو نو د يهوديانو به دادا و او نصارى عيسای چې داغه به چې ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب عليهم السلام دا سودا د نصارو دا چې د دوی د خپل ځان یو اندازه لګول نو الله رب الجلال باغی باندې رد کړي ام تقولون یا وای تاسو ان ابراهيم چې بشک ابراهيم عليه السلام او اسماعيل او اسماعيل عليه السلام واسحاق او اسحاق عليه السلام ويعقوب او يعقوب عليه السلام والاسباط او اولاد د دوی كانوا هودا ودو يهوديان یعنی يهوديانو بداوي او نصارى او نصارى به چې نصارو قل اے پیغمبر الله فرمای پیغمبر علی السلام ته انتم اعلم ام الله یعنی اے پیغمبر تو د يهوديانو ته یا د نصارى ته وایا چې تاسو زیات پوهیږئ او که زو پوهیږم یعنی الله خپويږي او که تاسو سر زیات علم دي نو دا الله یعنی الله چې عالم ذات دی الله ته پته ده چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب چې نو هغه په کم رغه باندې هغه يهوديان او هغه نصارانو حالانکه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب نه يهوديان او نه نصارو يهودیت ماته سپرونو چې يهودیت د سنه په وجود کې راغلي يهودیت چې کم ان تورات چې دوی مسخ کړه نه پس چې کم قوم په وجود کې راغلي هغه سو يهودیت نو ابراهیم او اسماعیل او اسحاق علی السلام هغه خود سينو نو الله چې هغه پوېږي چې ابراهیم او اسماعیل دا چې دینو دا نه يهوديان او نه نصارو ومن ازلم ممن كتم شهاده عنده من الله او سوق لوی ظالم دی ممن ده هغه چانا کتما چې پټ کړه شهادتن گواہی عنده چې دا سره من الله د الله د طرفنا وذكر د يهوديان ته چې الله رب الجلال په تورات کې چې پیشنګوي ورکړي او په دې باندې دوی په خپلم گواه واو چې یو اخیری نبی دی داغه کوم علامات چې هغه چې هغه باقاعده دوی پیژندل او دوی چې کله پیغمبر علی السلام مبعوث شو دوی خو پیژندل خو لیکن دې گواهی نه ورکول مخکې به ان شاء الله يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم دوی یعنی پیغمبر علی السلام داسې پیژندل چې دا برحق نبی دی د الله د طرفنا د کم نبی چې زموږ سره په تورات کې وعده شوی و دا بالکل دا هغه برحق نبی دی دوی دې پیژندل لکه څنګه چې خپل بچی پیژني سړی چې څنګه په خپل بچو کې فرق نشي کولای نو دغه شان دي د خپل نبی پیژندل په دې باندې گواه خو لیکن دوی دا گواہی پټوله نو الله رب الجلال دوی ته د ظالم چې نسبت کړی دي چې د دې کس نه چې هغه سره گواہی موجود یو دی دا پټایي نو دغه چې بل لوی ظالم چې نشي کېدی لکه څنګه چې دا يهوديانو چې د پیغمبر علی السلام او ته پته و خو لیکن دوی بیا هم چې د گواہی نه ورکوله دا لوی ظالم دی نو د دې نه بل مسله عمره وشو چې د چا سره د دین په معاملې کې یو گواہی چې هغه موجود یو دی چې هغه نخ کار کوي هغه گواه نه ورکي الله چې دته چې د ظالم چې هغه نسبت کوي د ټول نه لوی ظالم چې دی
ومن ازلم ممن كتم شهادتا او څوک لوی ظالم دی ممن د هغه چانا کتما چې پټ کړه شهادتن گواهی عنده چې دا سره دا من الله دا الله د طرفنا دا الله د طرفنا چې په تورات کې د پیغمبر علی السلام متعلق پیشنګوئی راغلی و دوی چې هغه او پیژنل بیا هم په ایمان نه راوړي وم الله وندي الله بغافل غافل عما ده هغه سنات عملون چې دی کوي دې دا مطلب نه چې په تورات کې د پیغمبر علی السلام متعلق پیشنګوئی را لاله او دوی پاغي گواه دي خو لیکن گواهی پټي نو الله د دې د عمل نه چې غافل نه دی د دې بچی دوی ته انجام بچی دی ملاويږي تلک امه قد خلت اغه وډلوات په تحقیق سره تیر شوی لها اغوی لرا ما هغه سدي کسبت چې اغوی وکړه ولکم او تاسو لرا ما هغه سدي کسبتم چې تاسو وکړل یعنی دا آیات مخکې هم تیر شوی دی الله رب الجلال دوباره تاکیدن چې دا غره وصلو یعنی دغه قوم خپل نسبت چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل او اسحاق علی السلام ته کول چې مونږ چې په ملت د ابراهیم خو لیکن عمل چې د ملت د ابراهیمی موافق نه نو صرف نسبت چې دا کافی نه دی چې بس زمونږ نسبت ابراهیم علی السلام سره دی زمونږ اسماعیل علی السلام سره دی یا زمونږ اسحاق علی السلام سره دی دا نسبت چې دا کافی نه دی هغه لوی اړه واغه لوی انبیاء علیهم السلام دا غوی نسبت باهله کافی چې تاسو دا غوی موافق چې خپل عمل چې هغه ټیک کړي صرف نسبت نو کسړی یو نسبت یو پیر ته کوي یو امام ته کوي یو عالم ته کوي نو دا نسبت باهله کافی کیږي چې دې چاته ته نسبت کوي دا هغه په نقش قدم باندې بیا روان هغه چې کوم کارونه کوي دا غي موافق چي دي نو دا زموږ لپاره چې هم راغلي قبل فرض خپل نسبت ته پیغمبر علی السلام ته کوم چې زه پیغمبر علی السلام امتی هم نو یوازې دا نسبت په خپل ځای باندې خو لیکن د پیغمبر علی السلام چې کم مرتبه وا هغه زماره لپاره چې هغه بیا نشي کافي کړي چې د پیغمبر علی السلام د طریقو مطابق پر ژوندۍ نه تیروم لکه تاسو دا مثال مخکې ما ور کړو یو سړی وای چې زما پلانې پلار دی دی خو دا نسبت چې خپل پلار طرف ته ټیک ده د نسبت خپل پلار ته وکړلو خو لیکن که مثال په تور دی زوت لوګه لګېدلی ده او پلار خوراک کوي نو د پلار هغه خوراک چې نو دی بچی ته چې نو د خېټه چې هغه نه مړي ها نو قبل فرض زو د پیغمبر علی السلام ته یو نسبت دي زمونږه چې هغه زمون پیغمبر دی ها خو پیغمبر علی السلام کم اعمال چې کړی دي دا هغه عمل د وجه چې هغه باندې زمان ایجاد نشي تر څو پوری چې زو خپل عمل د پیغمبر علی السلام د طریقو مطابق جوړ نکوم نو علاوه چې دا نسبت چې ما ته کافر دي نو ځکه پیغام الله رب الجلال دغه يهوديانو او عیسایو ته وای که تاسو خپل نسبت ابراهیم اسماعیل او اسحاق علیهم السلام ته کوي نو یوازې دا نسبت چې دا کافر دي تر څو پوری تاسو داغو په دین او په ملت باندې چې عمل نه کړی تلک امه قد خلت اغه وړل او چې تیر شوی دا الله اغه لرا ما هغه سدي کسبت چې اغه وکړه ولکم او تاسو لرا ما هغه سدي کسبتم چې تاسو وکړل ولا تسالون او تاسو نه پوښتنه نه کی عما ده هغه بارکی کانو یعملون چې اغه کول دا خپل عمل دی تاسو خپل عمل دی دا غوی متعلق بس تاسو نه تاسو نه کی او تاسو متعلق بلاغونه چې دا تاسو نه کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم